ستړي مشئ سلامونه پخیرونه ښه راغلاست پخیر پښتونخوا ته لیدونکو نن بیا یو خوندور اپیسوډ تاسو ته موږ لرو په دې کې بېلابېل میلمانه هم تاسو ته لرو او زه غواړم چې په شروع کې ورکوټ شان خبره تاسو کوم ځکه چې د ورځې سټارټ دی یعنې دا ورځ اوس د خیره سره اوس شروع ده صحیح ده او د ورځې د شروع کېدو سره زه غواړم چې کله دا ورځ ختمیږي د هغې خبره وکړم چې کله موږ تاسو دا ټول ورځ تېره کړو او د شپې خپل بیډ خپل کټ ته خپل ځای ته ځو چې کوم ځای کې موږ سر لګو که موږ دا سوچو کړو چې موږ نن څه ښه کار کړی دی صحیح ده ښه کار د ځان دپاره خو دا چې سوسایټۍ دپاره موږ څه کار کړی دی ښه مطلب دا نه دی چې تاسو لاړ شئ چاته ښې ډېرې پیسې ورکړئ یا چې دی څوک څه پرابلم کي هغه تاسو ښه کار دا هم دی چې تاسو چاته یوه ښه مشوره ورکړئ ښه کار دا هم دی چې یو کس تاسو یو ښایسته غوندې سمایل ورکړي یو ښه کار دا هم دی چې تاسو چا سره میلاویږي په روند تندي ورسره میلاو شئ دا خبرې دي چې کله تاسو دا وکئ نو دا چې بل کس ته یا بس تاسو څومره ښه امپریشن دي په خپله انسان ته دا ډېر یو پازیټیو انرژي ورکوي یو دا بس تاسو په پرسنالټي کې یو ډېره ښه اضافه وشي اکثره نه خلک نه هغه همیشه دا خبره کوي چې زما په سمایل باندې زه ښه خبره ولیکم یا دا وکم نه زه دا خبره کوم چې ما خو دا پرسنلی ایکسپیرینس کړی ده چې کله زه کینم ما چا سره یوه ښه خبره کړي یا چا سره مې یو ښه سلام دعا کړي نو یقین وکړئ چې کله ما ته هغه یادېږي ما له هغه خوشحالي راکوي د هغې وجه سره چې تاسو کله چا سره یوه ښه خبره وکړئ ښه بیهیو وکړئ نو هغه چې دی هغه کس خوشحالیږي نو د بل په خوشحالۍ کې خوشحالېدل دا ډېره اسانه او ډېره غوره خبره ده لیدونکو هم دې خبرې سره غواړم چې زه تاسو ته یادوني وکړم چې تاسو سره یاده کړم چې تاسو هم کولی شئ زموږ په دې پروګرام کې موږ سره برخه والی هغه زموږ د وټساپ د نمبر د لارې یا هم زموږ چې کوم ایمیل اډرس دی د هغې د لارې لیدونکو تاسو زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی دا هم پښتون هغه هم تاسو چې دی فالو کولی شئ او فیسبوک هلته موږ ته کمنټس پرېښودی شي ډېر زر به انشاءالله زه ستاسو کمنټس چې کوم دي هغه بیا په خپرونه کې شاملوم خو دا وخت زه غواړم چې تاسو لاړ شئ ورکوټ شاندمه والی د هغې نه پس چې تاسو راشئ نو موږ سره درې خواږه میلمانه دي نن پروګرام کې او د هغې تعلق د بېلابېلو شوبو نه یا د بېلابېلو فیلډز نه دی هغې سره به خبرې اترې کوو ګپ شپ به لګو چای به څکو کاوه به څکو اوبه به څکو او تاسو هم ځان دپاره چای یا کاوه تیاره کړئ او زموږ د پروګرام سره اوسېږي ورکوټ شاندمالو بیا واپس راسانه کېږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ ور بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره فیزیوتراپیسټ ډاکټر برهان خپرونه کې ناست دي ستړي مشئ ډېره مهرباني څنګه ډاکټر صاحب تاسو ښه الحمدلله تاسو ښه کله چې بس راځئ که نه طوفان او باران سره یو پروګرام کې راغلی وی که نه نو تاسو لیټ شوي وي د هغې وجه دا وایي چې هغې وایي چې اسلام آباد تقریبا ټول اوبه ګاډۍ ورته بند شوی و که نه نو دا هغه غزل باندې دغه که نه هغه د خیال احمد صاحب وایي ورځې راوله باران راوله زلف وله سنډ ورکه طوفان راوله زموږ غزل پې نشته جي نه نه شته دی ماشاءالله جي نن ډېر مزاح کوي جي پینک آف وایټ اور د دې چې کوم کریم کوم کمبینیشن دی او دا کلر داسې هم ښه ښکاري که نه زما فیوریټ هم دی تھینک یو سو مچ اور نن مې خپلې کپړې چولې زه ووایم همیشه سپانسر چې دی زموږ ډرسز دغه کوي نو ما لږ شاپینګ کړی نو ما ویل چې د خپلې ډرسز هم زه لږ واچوم که نه ښځې خو هسې شاپینګ شوقینې نه وي که نه بلکل نه زما خو بلکل نه خوښه ښه ډاکټر صاحب موږ تاسو سره مختلف پروګرامونه په مختلفو موضوعاتو باندې بالکل یو هغه ورځ چې موږ خبرې کولې نو زه ډېر سرپرایز شوم چې لکه کوم خلک چې وسوځي نو د هغې ته هم د تھراپسټ چې کوم دی د هغې ضرورت یو خو ما ویښتونه بند کړي ځان ته ګوره ما ته ځان سم سړی ښکار خو انیویز اوکې نو هغه چې دی د کوم خلک اوسوځي هغې ته هم د فیزیوتراپي ضروري دا زما لپاره نوې خبره وه نو نن موږ غوښته چې دا پروګرام تاسو سره موږ هم په دې ټاپک باندې وکړو که نه صحیح ده ځکه چې څنګه موږ خلک وسوځي نو هغې دې خبرې ته پام نه نو دا اوس زه غواړم چې ډاکټر صاحب نه پروګرام کې تپوس وکړم چې موږ جواب میلاو شي د فیزیوتراپسټ د سوځېدلي کس سره څه کار څه تعلق دی صحیح ډېر بهترین سوال دی زه به دا ووایم چې لکه څنګه تاسو وایئ که نه چې لکه زما لپاره یو نوې خبره که نه
داسې په دې معاشره کې لکه 70-80% خلکو پر دا ډېره نوې خبره ده جی صحیح ده جی موسټلی سوشي انسان سوځي د څه د وجې لکه یو خو هغه بل چانس وزیدلی که نه یو خو چې ته مانه سوځي هغه دی یو چې کوم لکه فزیکلی وسوځي که نه دا داسې وي لکه د بجلی د وجې ټیک شو جی د بجلی شارټ چې ورکي لکه د لاین مینان شو لکه داسې قسمه خلکو ته یو وي د کیمیکل د وجې هم سکن سوځي لکه خلک په دې ډیفرنٹ لابس کې کار کوي یو وي چې د اور د وجې سوځېدل ټیک شو چې لکه باډي باندې اور ولګي دغه شي دا څه شي چې په دې کې د سوځېدې چې انسان لکه برن کېږي برن چې څه ته وایي که نه پای کې 4 ګریډز وي لکه ګریډ 1 2 3 4 دا زموږ دا سکن چې دی که نه جي نو دا 3 لیئرز دي ټیک شو جي ړومبی چې کوم لیئر یي که تاسو خیال کړی موږ د پښتو کې تڼاک وایو موږ د خپل علاقه تڼاک وایو چې داسې معمولي راوپړسېږي تڼاکې په لاس راختې دی یا خپه کې یا داسې یا لکه بوټ نوې سړی استعمال کړي وروستو اپوندې سره چې کوم دی لکه بلسټر چې څه ته وایي په انګلیش کې نو دا هم په ګریډ 1 کې لکه راځي دا ګریډ 1 ټیک شو جي بیا د دې نه بعد څه چې ګریډ 2 کې د دې دویم لیئر پورې ځي بیا ګریډ 3 کې چې کوم دی دریم لیئر پورې او ګریډ 4 کې ایون تر د مسل او در بونه پورې لکه لاړ شي چې کوم ته سیویر برنز وایي جي پای کې داسې وه چې لکه تاسو کو خیال وکړئ چې کله انسان اوس ها اور که تاسو خیال کړئ زه به یو بل چې دا کوم اسیډک اټیکس چې وي که نه جي لکه چا باندې اسیډ واړېږي یا خدای نه څوک په چا باندې وغورځي که نه او تیزاب وچی تیزاب چې نو ای سره څه وشي چې لکه سکن ون سره برن شي هغه یو ډفرنٹ بونډ جوړ کړي لکه زما دا نه که داسې نه داسې پاتې نه شي لکه که نه سکن اوس وځي او هغه یو نوی سکن جوړ شي دغه شي که نه اوس دا څه چې لکه په دې باندې کله ریسرچ شو نو په دې کې د تھراپي دا یو رول راوتی ده کله چې انسان اوس وځي ټیک شو جی د مثال کے طور پر د هغه دا ځای اوس وځي نو د هغه د لاس اکثر داسې پاتې شي تاسو کله چې باډي کم اندام هم اوس وځي که نه هغه لږ داسې جوکاو پوزیشن کې که دا ځای نه اوس وځي نو دا سټ داسې پاتې شي ټیک شو جی ځکه دا سکن راښکلی شي ایگزیکټلی دا اوس چونکې ما ته الرجي شوې ده فیس باندې نو زه چې کله هغې باندې دا میډیسن امین هغه ټیوب ونه لګوم کریم ونه لګوم نو زما سکن داسې راښ کې غونډه کېږي اریټیټینګ یې مې داسې راښکلي وي لکه زدالو پټه ده که نه خو چې دا داسې ده بالکل بالکل اوس د دې لپاره دا سکن داسې شي ښه د دې لپاره موږ دا وایو لکه چې دا چې کوم تاسو اوس دې باندې کوم د اوینټمنټ لګوئ دا کریم چې کوم دا میډیسن چې کوم دی د دې میډیسن څه کمال دی دا میډیسن څو کې دا چې تاسو کله ولګوئ په سکن کې چې کوم پورز دي ټیک شو جي کم سوري دي لکه معمولي آی په ترو باندې میډیسن چې کله دننه لاړ شي نو د سکن ایزي کی ټیک شو جي تاسو ته سډنلی یو آرام ملاو شي چې لکه ټیک شو اوس زه به تاسو یو شی اډ کړم چې لکه تاسو کور ته راشئ یو خو آیسنګ شروع کړئ آیس کیوب نی آیس کیوب راواخلئ هغه په شیشې کې کپړه کې یا په ټاول کې دا کې او هغه دا کې یا د دې لپاره آیس رولرز هم ملاویږي تاسو کو چې تللی ډرمټالوجست څخه ټریټمنټ لدا څخه یا لیزر وغیرہ ټریټمنټ وشي دغه نه بعد هغه یخ رولر په مخ باندې ګرځي دا دغه ډاکټر صاحب دا نه پی سی نشته اوس دغه رولر د کم نه خیری زه سم چې فرج کولاو کې کیوب پروت بس کیوب هغه دا به وشي هغه سره به کوم د سکن ایزی شي خجی راځو بیک ټو د ټاپک داسې چې لکه اوس چې کله سکن برن وشي د هغې نه بعد چې کوم دی موږ ته کانټراکچر ډیولپ کېدل لکه څنګه چې تاسو چې ټایټ شي کوم مثال کے طور پر د لاس اوس وځي نو د لاس اکثر دی پوزیشن کې اوس هغه سکن د وجې نه کنه اوکې اوس د تھراپیسټ څخه کمال دی چې دا واپس خپل ځای ته داسې راوستل او دا ممکن ده چې لکه دا لاس په دې پوزیشن کې پاتې شي او د به دا نارمل اکټیویټیز بیا کوي چې کله کم ځای کوم ګوته یا لاس اوس وځي که تاسو خلک داسې پاتې شي هغه بیا نه مزید دوره کولاویږي نه به باقي اکټیویټیز کیږي ټیک شو جی اوس دې سره سي چې لکه چې کله په لومړی ورځ باندې پیشنټ اډمټ شي ټیک شو جی بیا په دې کې دوه قسمه خبرې چې لکه اصل کې د برن چې کم دی لکه کم چې انسان اوس وځي د هغې خپل یو د باډي چارټ ته یو ګریډینګ دی چې دا په څومره پرسنټیج سره دا برن شوی دی ټیک شو جی پای کې داسې کار وشي چې لکه اوس تاسو لاسونه زیات انوالو دي که ستاسو چیسټ زیات انوالو دی بیک ډېر انوالو دی که لاندې لګس ډېر زیات انوالو دی ټیک شو جی د دې په حساب باندې سي ها د مزي خبره دا ده چې لکه زمونږ د خلک څو کې چې دو لکه چې که برن وشي هغه لکه څنګه چې برن سینټري دي ډفرنٹ برن یونټس دي دلته په اسلام آباد کې په پېښور کې داسې په ډسټرکټ لیول هم شته پای کې څه وشي چې لکه دا پیشنټ اډمټ شي د بیډ باونډ شي ټیک شو جی د په بیډ باندې پروت وي اولین خبره دا ده چې کله په بیډ باندې پروت وي نو د څه وشي په پیپړو کې لکه څه چې موږ نمونیا وایو ټیک شو جی لکه اډیما کاس کېدل شروع شي هغه اوبه کېدل شروع شي په زخمونو کې هم اوبه کېدل شروع شي ټیک شو ځکه چې دی خو بالکل پروت دی چې کم ځای افیکټډ دی هلته کې بلډ سرکولیشن هغسې نه کېږي یا لکه هغه داسې پروت دی چې مثال کے طور پر یو سړي دا اوږه سوځېدلې ده دا که په دې پوزیشن کې پروت وي ټیک شو جي نو دا نوی سکن چې کوم جنریټ کېږي او چې کوم سکار دی ښه جي سکار دغه نه د نارمل سکن نه ډېر زیات هارډ وي پای کې فلیکسیبিলিټي نه که تاسو وګورئ یو ځای باندې کټ ولګي پای باندې نوی سکن راشي هغه ډېر زیات هارډ وي ټیک شو جي نو داسې چې کله په دومره کمپلیکس جوینټ کې په دومره غټ ریجن کې چې کله سکار ډیولپ شي
نو پای کې دا موومېنټ خو پاسبل نه ده سوال نه پیدا کیږي ټیک شو جی نو د دې سیز د پریونشن د پاره چې دا موومېنټ نه دا کیږي لیمټ کیږي ټیک شو جی د دې د پاره چې کوم دی د تھراپیسټ کېدل ډېر زیات لازمي دي او دا ډېره د خوشاله خبره چې ګورنمنت اف پاکستان چې کوم دی نن سبا لکه ډېر زیات هایرینګ مو کو په دې حواله سره ټیک شو جی په مختلف برن یونټس کې چې کوم دی لکه تھراپیسټ هایر کړ ځکه چې ډے بای ډے په دې باندې ریسرچز راځي هغه سره چې لکه د انسان د باډي موبایل وي ما د بیډ باوند خبرو کړی چې لکه چې انسان کله په بیډ کې پیوز بیډ باوند شي د اکسیجن لیول را غورځېدل شروع شي ټیک شو جی د نیوټریشن ډسټرب شي ټیک شو جی د ډایجیشن ډسټرب شي په دې ټولو کې د چا رول دی د فزیکل تھراپیسټ رول دی چې هغه د ډیفرنٹ موومېنټس ورکوي په بیډ کې ایکسرسایزز ورکوي ټیک شو جی دا زه صرف د هغې خبره کوم چې کله اوس ریسنټلی برن شوی دی لکه 2-3 ورځې شوي دي او دا پیشنټ په بیډ باندې پیشنټ بیډ باوند دی د دې نه بعد داسې راشي چې کله بیا لیټر آن چې کله اوس د برن یونټ نه دی ډسچارج شو دی لاړو کور ته پیشنټ نو هغه دپاره څه شی دی چې لکه هغه دپاره که دو هغه اکټیویټیز نه کوي مثال کے طور پر دا لاس دی دا د برن شوی دی باندې که دا سوال کوي پټی هم لګولي پټی چې لګولي د دې لپاره چې لکه دا سویلنګ نه کوي ټیک چې د باندې یو پریشر چې دا لاس داسې دی نو د باندې د اکټیویټیز کول ډېر زیات لازمي دي چې نوې سکن کم راځي جنریټ کیږي چې هغې سره سي چې کې دا فلیکسیبیلیټي وي لچک پکې وي که چېرې دا لچک پکې نه نو د لاس په همدقسې په دې پوزیشن کې پاتې شي او دی به د نارمل اکټیویټیز نه دغه اوس دا راته وایي چې تاسو خو اول ثانک یو تاسو ډېر ښه ایکسپلین کړو ډاکټر صاحب دا راته وایي چې مونږه د کم د باډي کم ځای چې سوځېدلې دي لکه هغه زمونږ د مخ نه والی تر خپې لاسونو پورې چې کم پارټ دی چې هغه سوځېدلي د هغې فزیوتراپي د لارې د هغې علاج ممکنه دی یعنې د هغه پارټ مومنټ چې دی هغه دوباره نارمل مخکې غوندې کیدی شي ټیک شو جی دا په باډي کې داسې پارټ نشته چې د هغې مومنټ واپس نشي راتلی کیدی شي د هر یو پارټ چې کوم دی راتلی شي ما چې څنګه وایي چې د برنز ډفرنټ ګریډز وي داسې ګریډ هم شته چې کوم ګریډ 4 موږ څه ته وایو چې هغه ستاسو د سکن نه تر مسل پورې او بون پورې ورسي نو دې پر بیا پلاستیک سرجري کیږي د بل ځای نه سکن یا غوښه اغوستې کیږي هلته ګرافټ لګي هغه ځای بیا دا کیږي چې کوم ځای کې دا ګرافټ ولګي لکه دا نوې غوښه یا نوې سکن ولګي د دې هم مومنټ راځي دا هم نه چې دا ناممکن د دې هم مومنټ راځي زه به دا وایم چې لکه زموږ د خلکو د اویرنس دا کمی دی چې دوی به لکونو روپۍ ولګي سکن ګرافټ کول لکه دا ډېر غټه میجر سرجري ده ټیک شو جي په دې باندې 2-3 لاک روپۍ راځي لکه نو دا چې کله ولګي دا ارس بوشي خو لکه د دې چې کوم ګول دی چې لکه اوس دا پارټ پکاره چې واپس نارمل موومېنټ شروع کیږي اوس کاسمیټیکلی خو دا اوکې شه لکه دا برابر شه خو لکه د فنکشنل دا خو نشته دا راته وایي چې مخکې تاسو ایکسپلین کړئ چې یو کس په هاسپټل کې چې دی هغه بیډ باندې دی یو خو دا چې ډېر سیویر سوځېدلي نو هغه خاصې موو نشي کولی که نه که نه نو بیا هغې نو داسې راته وایي چې تاسو څه سجسټ کوئ چې یو کس که خپه لاس مخ اوږه کوم ځای سوځېدلی دی هغې ته د فیزوتراپي په څونه وخت بعد هغې ته یعنې څو ورځې بعد هغې ته ضرورت دی انیشلي خو به درد کوي یا کیدی شي څنګه هغه هارډ سکن خبره تاسو وکړه خو بلکل ښه نو تکلیف انسان ته نه مومنټ نه کوي تاسو سجسټ کوئ د تھراپسټ چې څونه ټایم پاس پکار دی د سوځېدو نه چې هغې فیزوتراپسټ ورله خپل ټایم ورکړي کلاسز ورکړي داسې وي چې څنګه پیشنټ ایډمټ شو د ډے ون نه د کار شروع شي څنګه چې تاسو دا ډېر پینفول وي حقیقت ته چې ډېر زیات پینفول وي ټیک شو چې په هغه باندې چې کوم میډیسنز وغیره لګي نو پای کې نشئ لوکل انستیزیا وغیره پکې چې د سوزش او دا پین لږ کنټرول وي که چېرې د ډے ون نه دوی دا کار نه شروع کوي دا سکن موبلایزیشن نه کوي سکن له سټرچز نه ورکوي نو دا به څه وشي چې ځکه چې واپس چې کله سکن واپس راځي نو ډېر زر راځي لکه ودن ویک چې کوم دی سکار ډیولپ کېدل شروع شي تاسو خپل اندازه ولګوئ چې لکه تاسو ته یو زخم ولګي نو لکه په راس کې دننه هغې باندې یو نوی سکن راغلی او یو سکار ډیولپ کېدل شروع شوي نو د ډے فرسټ نه ونیسئ که نه چې ها دا داسې چې ډے فرسټ نه ونیسئ نو د اوس لکه ستاسو لږ ماینر برن دی نو دا بافتې والی میاشت په والی دا اکثر تر کلونو پورې هم لاړ شي لکه چې اوس کوم سیویر برنز وي په دې کې بیا څه شي سایکولوجیکلی هم چې انسان ډېر زیات لکه په دې کې دغه شي که نه ډپریشن په دې کې راځي د انسان بیلنس په دې کې آوټ کېږي ټیک شو جي ستاسو د لنګز کیپیسټي کمه شي ستاسو هارټ هغسې پراپر فنکشنینګ نه کوي ځکه چې یو ټراما تېره شوي تا باندې تاغه اور لیدلی دغه شوي دی نه بعد سي چې لکه ستا هغه ساه هارټ بیټ هارټ ریټ کې ډېر زیات فرق راغلی دا سیزونه واپس نارملایز کول په د باندې بریدینګ ایکسرسایزز کول د باندې بیلنس ایکسرسایزز کول څنګه تاسو خبرو کړئ چې لکه دا اوس بیډ باوند دی لکه دومره سیویر باند شوی دی نو زموږ د خلکو یو کلچر دی چې دومره غټه میجر سرجري وشي یا څه وشي خوځومه سړی دی چې په بیډ رسټ باندې دا ډېر غلط دغه دی اوس دا په غټو هسپتالونو کې داسې کار شوی چې لکه ترو ریسرچ چې کوم څیزونه موږ ته پروف کېږي ای اوس دا پروټوکول خپل چینج کړه
لکه که غټ میجر سرجریز هم وشي د هغې نه بعد باډي له هغې مومنټ لازمي ورکوي ځکه چې که تاسو مومنټ نه ورکوئ نو باقي اندامونه چې دي هغه په فریز کېدل باندې شروع شي ټیک شو جی نو دا ډېر زیات لازمي دی مونږ په پاکستان کې اول خو مونږ سره د سوځي د کم خلک چې اوسوځي هغې او هاسپټلز مونږ سره کم دي ډېر زیات صحیح دی جی بالکل جی نو بیا چې هغه کم دي آیا اوس داسې هاسپټلز سره چې هغلته کې فیزیوتراپسټ وي او هغې سجیسټ کوي د سوځېدلو خلکو دپاره صحیح ده داسې وي که نه چې لکه اوس په اسلام آباد کې چې پیمس په نوم باندې چې کوم اداره ده غټ هاسپټل دی په هغې کې اوس سموده مخکې یو ډېر غټ برن سنټر جوړ شوی ځان له یو ډپارټمنټ دی صحیح ده په هغې کې هغې باقاعده په ټیم کې ځان سره فزیکل تھراپسټ هم هایر کړي دي ټیک شو چې هغوی په دې سیز باندې ورکینګ کوي داسې په پېښور کې شته چې برن سنټر په پېښور کې کم از کم 3-4 د ګورنمنټ دي دغسې پرایویټ سیټ اپس هم شته اوس په ډسټرکټ لیول باندې هم شروع شوي دي چې لکه هر ډسټرکټ کې چې کوم دی برن سنټر جوړېږي او پای کې دغسې دا کسان کار کوي داسې وجې چې لکه زه به وایم چې مخکې زموږ اصل کې چې کوم د هیلث دا سیکټر دی دا هم لکه څنګه چې موږ په نورو څیزونو کې رسته یو نو په دې شي کې هم رسته یو چې لکه دی اوس لکه ورو ورو د دې ریلایز کېږي چې او یاره د دې سیز هم کمې دی د دې سیز هم کمې دی دا هم ضروري دی دا هم ضروري ځکه په دنیا کې چې هر یو فیلډ دی چې لکه د هغې خو څه نه څه رول لازمي شته لکه کنې هسې به هغه ولې دا کېږي یا د بهر چې کوم ویسټ لګیا دی هغه باندې $1,000,000 لګوي په ریسرچز باندې په دې خبرو باندې نو هغه څه دپاره کوي دا راته وایي چې که څوک بند شي فار ایگزامپل دا لاس دی جی بالکل زه تاسو یو انسیډنټ ویم زما یو ډېر ښه دوست دی هغه اکټر دی کراچۍ کې هغه فلمونو کې هم کار کړی اسد د اسد یو ځل اکسیډنټلی هغه په یو میز وغورځېده او د هغه دا ګوتې دا کټ شوې نو هغه کې سټیچز راغی بیا د هغه ګوتې داسې نو هغه ډېر زیات خفه و هغه وایي زما دا ګوتې داسې دي زه به اوس اکټینګ څنګه کوم او داسې که نه نو اوس داسې دی چې د دې د ټیک کېدو لپاره لکه خو بیا ګوتې نارمل شي نو ما کله دغه نه ټپوس تپوس او تپوس هم مې کله نه دی کړی چې هلکه دا تا څنګه له دې به خامخا تا دوباره چې دی د دې به ایکسرسایزز به کړي نو تاسو نه تپوس کوم چې دونه لاس ډیمیج وي نو هغې په واپس اکټیو کولو کې څونه ټایم ولي خو چې داسې وي چې لکه که مثال کے طور پر دا په ډومبی هفتې یا دویم هفتې نه په دې باندې ورکینګ شروع شو نو دا 3 to 4 months گیم دی او که لیټ که دا چرې لیټ شو نو دا به لکه سال پورې هم ځي ډیټ پورې هم ځي او څونه ټایم ډیلی تاسو به چې کله دې ته ایکسرسایز ورکوي د بدن یو سوځېدلي حصې ته هغه څومره ټایم دې په ورځ کې 2 سے 3 سیشنز ورکوي ټیک شو او ورځ کې 2-3 سیشنز اوکې هغه راځي لکه هغه داسې کار کړی چې خپل یو غنټې مختص چې 3 غنټې بعد 4 غنټې بعد بیا یو روټیشن کیږي ٹھیک شو چې کوم موږ د برن اوس کوم ټاپک باندې خبر کو د برن چې کوم پیشنټس وي آیا سټریټ ملاس وي یا که د هغه ملا سوځېدلي او په دې طرف باندې ملاس وي نو هغه له پوزیشنینګ کول ټیک شو چې هغه په کوم ځکه که اوس هغه په دې طرف باندې ملاس دی او په دې طرف باندې هغه میاشت ملاس دی نو هغه په دې کې زخمونه کېده شروع شي څنګه چې پښتو کې ته موږ ولګېده دا مریض ولګېده په بیډ کې لکه انګلیش کې ته بیډ سورز وایي نو هغه ځان له یو لکه یو قسم له یو ټایپ اف برن دی چې لکه هغه سکین او بیا ورو ورو هغه تباه کېږي راوی ټیک شو نو دا بس چې لکه دا ډېر زیات ضروري دی که چېرې هغه تھراپسټ راځي نه دله 3-4 ځله سیشن نه ورکوي د سایډ نه چینج کوي د پوزیشنینګ نه کوي نو لکه هغې سره به د مریض ډېر باید خرابېږي اوس به زه د ټاپک نه خوا د خپل پرسنل یو تپوس وکړم چې زه پرسنل آن سکرین ځکه تپوس کوم کېدای شي ډېرو خلکو ته هم دا زما پرابلم تاسو همیشه وایي چې پوسټر ټیک کې نیغ کښېنئ نو زما پوسټر کې پرابلم دی خو کله چې زه د کیمرې مخې ته راځم نو زه بیا نیغه کښېنم که نه خو کله چې زه دا نیغه کښېنم پوسټر چې کوم نو زما ولا په پښتو یې مې ډېر زیات درد دی زه یم چې زه به کله ځان داسې ایزي کړم که نه نو دا به څنګه په دې باندې چې موږ خو په څو سیګمنټس کې خبره وکړه لکه څنګه چې تاسو وایئ چې لکه زه په داسې یو سټریټ لکه اوس سټریټ پوزیشن کې ناست یم خو دا زه د بالکل اکورېټ پوسټر کې ناست یم ټیک شو ٹھیک ده خو لکه داسې ده چې ستاسو د مسلز دې پوسټر سره یوز نه لکه په ورځ کې به تاسو زما لکه چې مل ملا کې لکه په هر منټ او یو څو سیکنډونه مل ملا کې دا به ټول شل منټ نه جوړېږي تاسو په کریکټ پوسټر کې زه د ټولې ورځې خبره کوم ٹھیک شو چې لکه اوس تاسو کیمرې ته مخامخ راځئ سی فار ایگزامپل ټیک شو ګنټه پروګرام دی 2 غنټې پروګرام پای کې تاسو کوشش کوئ خو چې څنګه پکې لکه بس شوټ ختم نو دا څنګه وکړم چې دا زما د مسلز دی پوسټر سره عادت شي داسې دی چې لکه تاسو به روزانه ځان له یو روټین چې جوړ کړئ چې لکه زه به ډیلی لکه اوس مثال کے طور پر تاسو پروګرام تیاری کوئ یا سه ریډینګ کوئ یا فون یوز کوئ نو زه به 20 منټ په دې پوزیشن کې لکه په کریکټ پوسټر پوزیشن کې ټیک شو چې نو داسې به دارو د مسلز یوز کیږي بل آسان حل خلک څه کوي بیلټ سچي تاسو کتلی پوسټر بیلټ وی چې تاسو چیسټ چې کوم دی یا ایگزیکټلی ټیک شو ایسر څه کیږي هغه ما ځل امریکای نه راغوخته جی او هغه ما چولې وګنه نو چې هغه ما چولې نو ما ته پکې ځان نسی دغه داسې باډي ګارد کاری ده کنه زه پکې دای داسې کېدم سو هغه ما نه پاتې شو
هغه هم سر بس ته هغه هلته کې پاتې شو. او مای ګاډ سر داسې چې لکه هغه مونږ ریکمنډ کوو خو هغه مونږ اولډ ایج پیشنټس ته ریکمنډ کوو لکه ځکه د ینګ پیشنټ ته د ډېر خلک ډېر ډاکټرانو ورکړي ینګ پیشنټس ته پرسکرایب کړي خو هغه داسې کار دی چې خو ډېر ښه هغه بالکل ستاسو دا فریم داسې ساتلی خو بالکل لکه هغه ستاسو مسلز ورسره نه اکټیو کېږي هغه لکه یو بهر نه یو سپورټ میلاو دی که نه لکه دا باډي خو داسې شی دی که دله معمولي سپورټ ورکړي نو بس دی ډیله شي لکه دی بس خپل سور کېږي که نه لکه یو زون دی لکه پای کې پروت وي هغې کې داسې دی لکه تاسو ته وایي چې زما غوندې کوم خلک دي هغوی د ډیلي ځان دپاره یو ټایم جوړ کړي چې 20 منټس بیا د هغه ګنټه کې بیا د یوه نیمه بیا 2 ګنټې دا دي بس بیا به دا هیبټ جوړ شي جي ودین 40 ډیز دا هیبټ کریټ کېږي جي یو یس within 40 days داسې دا کېږي نو هغه دا دی چې لکه پکار دا کوب چې راوتی دا هلک نه بدې ښکاري که نه بل جي لکه د دې صرف دا لکه کاسمیټیکلی یو دغه نه دی لکه چې دا په دې پوزیشن کې نو ستاسو لنګس ته پراپر هغه سپیس نه میلاویږي ساه اخیستو کې پرابلم وي هارټ په خپل انګل کې نه دی پروت دغسې معده په خپل انګل کې نه ده په ډایجیشن کې پرابلم وي چې کله صحیح پراپر پوزیشن کې ایرکټ پوسچر کې نو هر یو اندام چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې پروت او نو بیا که کړوپېږي هم د عمر سره لږ لیټ به کړوپېږي که نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو راغلي ډېره زیاته مننه کور ودان لیدونکو اول دی خدای موږ ټول د اور او د اوبو نه وساتي که نه که بیا چا سره داسې انسیډنټ کېږي نو کله چې تاسو څنګه ډاکټر برهان صاحب خبره وکړله چې یاره تاسو کله پلاستیک سرجن ته ځئ یا دغه ته ځئ خپل علاج کوئ نو هغې سره یو دا خبره فزیوتراپیسټ چې دی چې تاسو کوم بدن چې دی هغه خو به هغه سکین خو به یې ښه شي خو د هغې مومنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی تھینک یو سو مچ ډېره زیاته لیدونکو اوس به یو ورکوټ شاندمه والا واپس به راستانه شو نو په خیر پښتونخوا او یو ورکوټ شاندمه ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو کله چې مونږ خلک ګورو که هغه په هر فیلډ کې یو هغه په یو مقام باندې یو هغه باندې زموږ نظر ځي نو هغه که بیا په سیاست کې او که په بل ډګر کې نو مونږ دا وایو چې واو دوی څومره لکي دي دې ځای ته راغلي دي خو زمونږ چې د هغې کوم سټرګل یا هغه ټایم خو ظاهر خبره هغې باندې هغې سپاټ لایټ کې نه وي هغې باندې هغه د خلکو د کیمرو هغه توجه دومره نه وي ټینشنونه د هغې هغه سټرګل مونږ ته نه ښکاري او بیا که دغه کس د پښتني سیمې نه راوتي د داسې سیمې نه راوتي چې هغلته اوس هم ډېرې نجونې په ډېرو ځایونو کې چې د ایجوکیشن دپاره چې دی هغه جنګېږي یا ډېرو نجونو ته اوسه پورې د دې اجازت نشته چې هغه مخکې یونیورسټي کې سبق وایي یا ډېرې زنانه چې داسې دي هغه ډېرې ښې ډاکټرې شي هغه ډېر ښه تعلیم وکړي ډېر ښه ډګري والي خو واده وشي او د هغې نه پس هغې ته اجازه نه چې هغه جاب وکړي نو داسې سوسایټي نه بیا د مردان د تورو کلي نه زمونږ یو خور راپاسي سبق وایي هغه راځي دلته بیا هغه ټیچینګ کوي او اوس تاسو وګورئ چې دغه ځای نه تلل ټیچینګ او ټیچینګ نه پس سیاست ته راتلل نو دا یو سفر دی دا یو سټرګل دی هغې سره په دې باندې هم خبرې کوو ما سره ناست هغې نوم به تاسو خامخا پیژنئ هغه د پی ټي آی سره تعلق لري نیلم تورو ستړي مشئ جي مهرباني چې ثانک یو څنګه تاسو ښه صحت ښه دی دا چې ما وایي زموږ زنانه دي که نه دا پرابلمز اوس هم لایک ډېر هغه پورې شته دی که نه نو تاسو راته دا وایي چې آیا ستاسو انیشلی ماشومتوب چې کوم دی ایجوکیشن هغه په مردان کې شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم ثانک یو سو مچ تاسو زه وغوښتم موقع هم راکړه نه چې زما خدا زه ته تورو یم چې د مردان تورو زما فیملی د ډېر فیوډل بیک ګراوند دی نو زما په فیملی زمونږ هغه وخت کې ما چې کله سکول کوجی نو هغه وخت کې مردان کې دوره څه خاص اپورچونټیز نو د ایجوکیشن اپورچونټیز نو زمونږ د فیملی زیاتې جنکه به کانوینټ ته تلې اوکې او بورډینګ ته به تلې د مری چې کوم کانوینټ اف جیسس مری د کنه جنکه به الته کې تلې او لکان به ایجسن ته تلله نو زما بیسیکلی انیشل سکولینګ زما پرایمري سکولینګ د کانوینټ نه دی جی دا ډیر ښه د هغې نه وروسته چې کوم تاسو ایجوکیشن بیا کنټینیو ساتو کنټینیو داسې شو چې بیا خو زما واده شو ډېر ینګ ایج کې زما واده شو د هغې نه پس بیا ما خپل پرایویټ ګریجویشن وکړه هغه د پېښور نه هغې نه پس بیا لکه چې څنګه زموږ معاشره ده څنګه زموږ ماحول دی موږ ټول الحمدلله ډېر زبردست معاشره ده زموږ خو ریسټرکشنز په ښځو باندې ډېرې زیاتې دي نو اکثر خو به دا وه چې سیاست خو لرې خبره هغه ټیچینګ ما شروع کړې انیشلی هغه هم لکه الله فضل و بس ما وی چې ځان بزي وساتم هغې نه پس ما ټیچینګ کو ورسره سره سایډ بزنس زما د کلودینګ لاین و
هغه ما کو هغې نه پس بیا سیاست زه ومنتم زه خپله سیاست ته نوم راغلی ما پسې سیاست راغلی و کور ته ان ا وی بس دغه وجې شروع کې دا و چې زما سفر خو ډېره عجیبه غونته کې ځکه دی چې زما په فیملی کې سیاست کې اډو څوک نه یو او دې خبرې له هم راځم خو زه ستاسو دې خبرې له راځم چې تاسو وایئ چې ما سبق ویل صحیح ده او هغې نه پس ینګ ایج کې چې نه ستاسو دغه شو بیا تاسو خپل سټډي چې د هغه د واده نه پس هم کنټینیو بالکل چې ما ګریجویشن دا ګریجویشن چې د واده نه پس خو اکثرا ښځې وي چې بس اوس خو لایف ختم شو آی مین لایک بس اوس زه مې ښځې دي زه یم او کور دی او ماشومان دي که نه نو دا چې تاسو د واده نه پس چې ګریجویشن کولو نو دا ستاسو خپل خواهش و که نه خپل لایف پارټنر درته نه نه زما خپل خواهش و زما خپل خواهش داسې چې لکه obviously په نن سبا هغه وخت یو موږ ته پته وه چې د ایجوکیشن څه لکه څه سټانډرډ دی او څه لکه ضروري دی چې اهمیت څومره دی بالکل نو خبره دا ده چې لکه خبره چې کوم ځای کې بنده وایي چې زه دا کوم انو بل څوک تاسو ډسکریج کولی نشي یا رستو کولی هم نشي چې کوم ځای کې ستاسو د سیاست کې هم جي سیاست کې هم داسې وه چې زما فیملی ته خو دا ډېر اکسپټیبل نو چې زه به سیاست کوم خو چې تاسو ته پته یي چې تاسو څه غلط کار نه کوئ ستاسو ته یو اپرچونټي ده هغې کې تاسو کوشش کوئ چې تاسو مخکې وځئ وړاندې وځئ او جسټ بیکاز تاسو یو ښځه یې او تاسو نشئ کولی سړي خیر دی سړي به کوي خو ښځه به نه کوي نو دا چې ډېر زیات دی دا ډېر زیات دی ایجوکیشن هغه کې څونه ټایم پاتې شوې تاسو هغه ما ټیچینګ جاب چې کوم و چې دا اګین چې زموږ د دلته کې یو دی هیډ سټارټ سکول دی د اسلام آباد ټیک ټاک ټول زما فرینډز دي هغې کې نو چې هغې سیټ اپ کړو نو هغې ما ته آفر وکړه هغې کې دغه 3-4 کاله بیا زما د هسبنډ ټرانسفر ډېر خو جي زما خو وړو سره تعلق زیاته اټ واز مونټیسري و هغې نه پس پرایمري و نو ډېر زیات چې ډېر زیات ډېر ښه پاتې شو ماحول ډېر ماشومان خو ډېر هینډل کول وایي چې ډېر اسان دي خو ډېر ګران کار هم دی که نه 2-3 غنټې به وې که نه چې او هغې سره خپل ماشومان هم ستاسو ماشومان دي د خیر زما چې 2 هلکان دي 2 زامن مې دي جي صحیح ده ډېر ښه نو اوس راځم ستاسو د سیاست سفر له څنګه چې تاسو دا وویلې چې اکثره نه دا ویل کېږي چېرې سړي که سیاست ته ځي خو اوکې یا بیا داسې چونکې ستاسو بیکګراؤنډ د سیاست نه دی که نه نو که دا راته وایي چې چا پوش کړی یا دا آیډیا چا درکړه چېرې ته چې دې ته بیا سیاست ته راشي پالیټکس هېڅ چا پوش نه کړم ډېرو خلکو منې کړم ډېرو خلکو منې کړم ډېرو خلکو کوشش وکړو زما خپل فیملی ځکه زموږ کې خو سیاست یو نوی شی و که نه جي لکه چې دام یو فیلډ دی او دې کې به زموږ د فیملی نه ښځه ځي او هغه به بهر په سړکونو ګرځي هغه به دھرنو ته ځي هغه وخت خو زموږ د دھرنو د پی ټي آی سیاست او جي دا به دھرنې ته ځي دا به خلکو کې عام ودرېږي دا به جلسې کې جنډه نیسي دغه شان دی کې نو ډېر جي لکه اټ واز ډېر ورته خلکو لاندې کتل خو جنرالي جي زما خپل پرسنل دا خیال و حالانکه سیاست سره زما د شروع نه ډېر شوق ونه I never considered it کنه چې دا یو ژوند دی چې دا کول دې ته تلل پکاري خو صرف جي لکه تاسو ته ما ذکر وکړ چې سیاست ما پسې کور ته راغی د پی ټي آی خلک ما پسې راتلل شروع شو په اسلام آباد کې چې تاسو راشئ تاسو سیاست جوړ سو دا ولې دا آفر کو سی لیدلی بیکاز دې سره څوک نه جي دې سره ښځې لکه نوې پارټي وه که نه جي پی ټي آی خو کمپیریټیولی پیپلز پارټي پی ایم ایل این دا زړې پارټیانې وې که نه جي هغه ماروسي سیاست والا زاړه خلک نو موږ پسې خو رانغه موږ خو په ښځو کې راځو که نه تاسو پسې زه راځم تاسو پسې به زه راځم صحیح ده زموږ سینیرز وو هغې زما کور ته رالل ما له دعوت راکړه او یقین وکړئ چې هغې ما له دعوت راکړه ما ته ډېر زیات څه نان سیریس غوندې کې خبره ښکارېده ځکه چې ما وې سیاست او زما ایکسپیرینس زه به دې له څه ورکړم که نه که ما ته ووایي چې راشه بوټیک لاین شروع کړه یا ټیچینګ کې سکول کولاو کړه یا موږ ته دا یو خاص سپیسیفک ایریا آف ورک ډیفاین کړي چې دا وکړه یا فیمینزم باندې کار وکړه خو زه دا وایم چې لکه هغه خبره قسمت الله تعالی لیکلي موقع الله تعالی راولي او دا ما دپاره یو موقع وه او ما ډېر په یره دې کې خپه کېښوده نو څنګه چې تاسو دا موقع راله څنګه چې تاسو وویل نو ظاهر خبر داسې بس تاسو په ژوند کې کله چې جنۍ واده شي نو د هغې ټول نه غټ کنسرن چې وي بچي اینډ خپل لایف پارټنر دی نو کله چې تاسو خپل لایف پارټنر سره دا خبره شیر کړه د هغې ریاکشن ډېر خراب و ډېر زیات خراب و ډېر خراب ریاکشن و بیکاز لکه زموږ فیملی کې څوک داسې سیاست کې سړي هم نو ښځې خو لا لرې خبره که نه چې لکه سیریسلی نه اخېسته بس یو هغه د هر چا خپل کلچر خپل نو تاسو هغه څنګه کنوینس کول خدا خبر و چې تاسو هغه کنوینس کو جنګونه جګړې زه به کوم ته به نه کې زه به کوم ته به نه کې ته به دلته نه ځې زه به ځم ته به دې خوا نه ځې زه به ځم نو په دغه طریقې کې چې هغه خبره چې when you're strong که نه چې in the sense چې غلط کار تاسو نه کوئ د
فرانکلی جی فور می سیاست واز ویلفیر اوکې زه خو په دغه طریقې راغلی په دغه باندې او نېچرلی ما د خپل طرف نه خو چې کله مونږ زه رالم نو اټ واز بیسیکلی پولیټیکل ویلفیر زما دپاره دا لکه د دا سټانډ وو بیا اپرچونټیز خدای راکړل جی زه پکې پاتې شوم زه پکې ما پکې ګروت شو کمیشن ماته د پی ټی آی د پلیټفارم نه ملو شو د ویمن کمیشن اون د سټیټس اف ویمن چې کوم دی کې پی سی ایس ډبلیو چې کوم دی هغه د چیرینګ ماته موقع خدای راکړه هغه کې الله تعالی مال دونه یو قسم څه وته لکه هایلایټ کړم او زما کار الحمدلله او چې کوم کار مونږ خزو د پاره وکړ اون د ګورنمنت پلیټفارم چې هغه نه بیا I was chosen for the diploma in Harvard هغه ماته موقع رااله هغه کې زما ډیر زیات الحمدلله growth او learning basically وشو او جی دا چې تاسو پریکټیکلی د خزو د پاره چې د کار وکړو کې نو دا سي سوچ کاغه تاسو نوې په سیاست کې نو د هغه خزونه یا د هغې د پرابلمز نه تاسو نوې خبر تاسو د هغې نه خبر شوي صرف ځکه چې تاسو پالیټکس کې راغی او تاسو په دې پوزیشن باندې وئ بالکل جی ابسولوټلی په کور ناسته خو باندې ډېر څه نشي زده کولی تاسو به هر لایف خبرې دي نشي او نشي خبرې دي ځکه چې تاسو به سوره اخبار وایي تاسو به سوره ټي وي وګورئ سو پر چې تاسو پریکټیکلی اون د ګراوند ایکسپیرینس نه نو تاسو چې نشي خبرې دي د خزو د ایشوز نه د خزو ته چې کوم ګران لکه چې کوم ګرانې د هغې په ژوند کې د هغې نه مونږ جی تاسو زه مونږ دلته کې ټول ناستې څوک زمونږ خدای پاک الله تعالی مونږ له ډېر بلیسنګ راکړی دی لکه وی آر بلیسډ داسې چې خدای پاک ګوره که مونږ کار نه کول غواړو نو مونږ ته بیا هم ډوډۍ ملاویږي زمونږ جامې شته زمونږ کور شته زمونږ فیملی شته خو هغه خلک اون د ګراوند چې کوم ستاسو د پاورټي لاین د لاندې اوسیږي یا چې کوم خزو ته کم ایشوز دي جنرالي سوسایټي کې چې کوم سړو ته نشته د هغې نه تاسو اله خبرېږئ چې تاسو په هغه پلیټفارم یې په هغه پلیټفارم یې تاسو ته هغه ټول اویلیبلی د هغه شیزونه اویلیبلی چې کوم تاسو لکه د ګورنمنټ سایډ نه تاسو ته کم لکه ریکوایرمنټ دي لکه لاندې ګراس روټ لیول پورې او بیا اسمبلی پورې پالیسی میکرز پورې چې لکه تاسو یو قسم یو رسیدې شی ورته رسیدې شو تاسو کنیکټ دي بالکل کنیکټ نواله دي سری پورې کنه بالکل جی بالکل جی خب دا راته وایي چې تاسو ورونه خويندې زما جی ټول کې مشره زم بیا زما یو خور ده او یو میرور دی جی ښه نو کله هغه نو درته چیرې دومره خلای په دی هاوس وایف بدو ماشومانو د اسد ځان سیاست کې واچولو دا خبرې مې او زبل خبره ده کله چې تاسو په یو عہده باندې یو ځکه نو د خلکو ایکسپیکټیشن ډیر زیاتی کنه زما دا کارو کا زما دا کارو کا نه چې بیا نه کیږي بیا غي بدی ردیم وي او نو موږ تاسو خو کله زرونه غټ کو ځکه چې موږ فرن خو زمون کور والا په دې خفکیږي نو کله داسې نه کیږي چې هر وخت کیږي جی هر وخت کیږي جی دنیا خوشاله ډیر ګران کار دی دنیا خوشاله ډیر ګران کار دی خو تاسو خپل انر ایګو خپل انر سیلف ناٹ ایګو سوري دا نه تاسو کې چې کوم تاسو کانشنسي او سونه تاسو کولې شي تاسو پاغه پړی بل مخ کې دنیا سونه تاسو نه اخلي یا سونه تاسو کولې شي هغه الله تعالی بیا کې برکت اچي جی نو بیسیکلی جی دغه خبره ده چې تاسو خبره ایکسپیکټیشنز د خلکو ډیر زیاتی ځکه چې زیات تر خلک چې کم دی پوي نه چې تاسو رسو کمه پورې دی کنه چې تاسو سره کولې شي لکه اکثر خلک وګوري چې ام پی ای دا ام ان ای دا غینم توقعات ډیر زیاتی ډیر زیات توقعات چې کوم د غی لاس کې نه تاسو د کمیشن کې چې زرا عالم جی ایز ا چیر پرسن کې پی سی ایس ډبلیو زرا عالم د خلکو ډیره تمه وي نو ټیک ته جی خو تمه داسې وي چې د لکه اون د ګراوند لکه ګراس روټ لیول باندې مونږ ډیر څه نشو کولای خو مونږه پالیسی ضرور جوړولې شو او هغه مونږ وکړه لکه تاسو چې کوم د ډومېسټک وایلنس بل دی د باندې ټول کې پی دا چې کوم دی چې کوم اوس لیټلی سو میاشتې مخکې پاس شو هغه باندې ټول کې اول کار کمیشن کړو دا هغه مسوده مونږ جوړه کړې و هغه کې بیا دي چینجز کول څه ایکسپټیبل سونو ایکسپټیبل obviously هغه د سرکار خپل لکه پروز او کونز ګوري چې کم ځای کې مونږ سم مخکې بوتلی شو سن شو بوتلی نو دغه باندې خو چې مونږ لګیاو مونږ پکې ځنې کار کړو د اسلامیک ایډیولوژي کونسل چې کم دی نظریاتي کونسل هغه سره مونږ کار کړو اسمبلی سره مونږ کار کړو سیویل سوسایټي سره مونږ کار کړو نو شکر دی الحمدلله دا غي وګورئ چې اخر خدا خبره چې هغه پاله ورک کنه چې دغه ټیبل شو خو د دې د شاته چې کم خواري وا کم سټرګل اوف الله چې کم سټرګل جی هغه یو خدای خبري چې کم خلک په کار کوي هغه خبري او دا غینه پس د اک سیویل سوسایټي چې تاسو کار کوي خپل سیویل سوسایټي د هغه تاسو نه ایکسپیکټیشنز چې تاسو په دې باندې وسونه ک تاسو د کې کارونه ک تاسو دا سیریس وانه غسته
سیول سوسایټي حواله سره خبره کومه کنه تاسو د بوتیک سوداګری رهبری هم کړی ده کنه نو د دې حواله سره لږ مونږ ته وایي دا ایکسپیرینس تاسو زما چې ډېر ښه ایکسپیرینس وکنه چې دا تماوي چې لکه زه سیاست پس نوم تل سیاست زمونته نو چې کله زه ما سیاست نه کوم ما دک کول او جین او دکې وجه نه د دې دا خیالو چې زه راشم نو زه ډېر خلک راولم ځان سره او زه ډېر لکه پارټي ګرو کم وچ آی ډیډ اومم کړه الحمدلله ډیر خلک داسې یو چې کم ما سره رالل او چې کم بیا مخکې په خلکو کې لکه په سوسایټي کې هغې خپله لړل او خپل چې د هغې کانټریبیوشنز وو هغه ځان سره واپس راوړل نو دغه شانتې کې چې خبره وي کتره چې هغې نه دریا بنتا ہے او الحمدلله تاسو وګورئ ماشاءالله زه به دا نه یم چې فاونډر ممبر یم د پی ټي آی خو د پی ټي آی اوس سټرینث تاسو وګورئ دغه شانتې کې چې کوم خلک ما پسې راغلي یا بیا زه چا پسې لاړم تاسو پسې به راځم بس صحیح ده او ما ګیله وکړه تاسو به زه راولم انشاءالله دغه شانتې کې جی سټرینث بل کېږي دغه شانتې کې خلک او دا اوس دی چې تا پسې راځم موږ پروګرام نه مخکې ما ته ویل زه د نوخار یم ته د مردان یم ما ورته موږ تقریبا یو لار یو موږ ګاونډیان یو خپل منځ کې که نه نو اوس تاسو سیول سوسایټي خبره وکړه که نه تاسو دلته کې په پاکستان کې دې ته څنګه ګوري د خلکو برداشت څنګه ګوري او تاسو چې په خپل په ګراوند باندې وي تاسو یو چې کوم سټرګل تاسو کړی تاسو هر څه ډېر نږدې لیدلی دي او فیس کړي دي که نه سیول سوسایټي چې تاسو وګورئ که نه چې هر یو قوم د هر یو ملک تاسو وګورئ نو سیول سوسایټي د هغې یو قسم هغه روټ سي په ځمکه باندې که نه چې هغه روټ سي چې کوم تاسو ته وایي چې دلته کې زیاتي کېږي دلته کې کار کول غواړي په دې ایریا کې کار وکړي دلته کې دا شی زموږ ډېر خراب دی یا دلته کې دا ظلمونه کېږي یا دلته کې دا فیسیلیټي سرکار لکه که ایجوکیشن شو که هیلث شو که سمې پولیټیکل رایټس شو د اکنامک امپاورمنټ شو چې سم د کوم یو سوسایټي د یو بیسک ریکوایرمنټ هغه سیول سوسایټي پوینټ آوټ کوي چې لکه اوس سرکار دا پالیسی جوړه کړه دې ځایونو کې دا ورکړل خو دې ځای کې دا نشته دې ځای کې دا سهولت نشته نو دا چې بیسکلی سیول سوسایټي هی اواز اوچتوي د هیومن رایټس دپاره او چې د کوم ځای کې هغې ډیپرایوډ دي د هغې دپاره تاسو که وګورئ چې زما په دې جنرالي چې پی ټي آی زه بلکل چې په دغه وایس پریزیډنټ یم خو زه کار کوم برداشت ان جی او سره چې کوم برداشت تاسو دا سوچو کې دا کلنې جوړ شوی ان جی او دی نن سبا زمونږ په معاشره کې برداشت ختم شوی دی اوس دلته کې هم ما چې ټي وي کته تاسو ته مې ویټ کو هغې کې بیا زموږ بي آر ټي سروس کې په پېښور کې بیا څه جنګ منګ شوی هغې لکه هایلایټ کول نو زه صرف دا وایم چې لکه ایز ا سیول سوسایټي مونږه له کار کول غواړي په سیوک ایجوکیشن باندې په ټالرنس باندې په برداشت باندې چلډرن رایټ هیومن رایټ دا هر څه ډېر دی چې خو مونږه ایز مورلز اینڈ ویلیوز باندې زموږ ډېر زیات کار کول غواړي اویرنس ضرورت تاسو ډېر زیات ضرورت لکه تاسو د برداشت خبره کوي مونږ په زمونږ لږ تاسو د دغه باندې وګورئ سیګنلز باندې څه حال وي که نه لایک هلته کې تاسو وګورئ یا که یو ګاډی زموږ لږ مخکې شو نو بیا زموږ تاسو یو ځای ته لاړ شئ ایون نو زموږ دغه یو اویرنس چې کوم دی خلکو کې برداشت دا ډېر زیات امپورټنټ دی لکه که مونږ به هر څه ته کې لاړ تاسو به کتلي څوک هارن نه وایي انلیس چې لکه څه ډېر غټ هغې نه خطا ونه شي دي ګاډي نو تاسو راشئ لږ بازار ته راشئ څومره دغه دی اوازونه دي څومره شور دی د ګاډو که نه لکه دا ډېر زیات جي نور پرېږدئ چې تاسو ایرپورټ نه د خپل د ملک ته ایرپورټ نه تاسو بل ایرپورټ ته راشئ د بل ملک کې چې کم ځای که امریکا که دبۍ که لنډن تاسو څنګه په طریقه یې ایون دبۍ او جی بالکل چې څنګه په طریقه په لاین کې ولاړ یو هر څه کوي او چې خپل ملک ته راشئ اکه خلک یو مونږه چې مونږ نه هغه هر څه ایر شوي This is civic education جی خو ته خبر کوم زموږ زیاتره ایجوکیټډ خلک داسې کوي بالکل کوي هر څوک کوي انفارچونیټلی جی هر څوک کوي او دا جی څنګه دې لپاره څه پروګرام پکار دی څه لګ تاسو څه وایي څه شی څه پکار تاسو د بي آر ټي خبره وکړله ما ته آفر راغلی نو زه پوه شم چې ښه دا څه دپاره وي هغې وي چې لکه دا چې کم تاسو به د بي آر ټي بسونو کې څنګه به تاسو دې کې چې د میټرو کې به سفر کوئ کارډ به څنګه کوئ خپل سیټ باندې به څنګه کینې کوم سیټ چې ریزرو دي چا دپاره هغه به څنګه نو مې ښه دا ټول ویډیو چلی وي او تاسو چې کله دې کې کښېنم تر څو چې بل سټاپ پورې ځي هغه ویډیوز بیا پلی کېږي امین لږ دا یو اویرنس دی که نه نو څه وایي او که نه نو زه دا یم چې دا چې کوم اویرنس موږ تاسو خبره کوئ که نه د سیول سوسایټي دا به څنګه کوو دا خو سکول کې نشي ښودلی کېدی دا سکولونه شروع کېدل پکار دي جي چې څنګه مونږ انګلیش اردو میتھس ښایو که نه جي داسې یو
30-minute period د 30-minute period civic education باندې پکار دی او دا چې یو کس لوی شي لکه یونیورسيټیو کې دا غي نه پس بنده کې نه راځي دا به دک تاسو په دغه پرایمري کې او په دغه مونټسری کې لکه هر یو شی به تاسو ماشوم کې اچوي ایجوکیټ کوي به دی باندې اونلی دین به تاسو خپل معاشره نه دا ایکسپیکټ کوي چې دا به داسې معاشره جوړیږي چې کوم تاسو ماشوم ته صرف انګلیش اردو میثس دک خای چې ته یا انجینیر یا به ډاکټر یا دک به خو ایز ا هیومن بینګ بس تاسو نه چری جی ستته بس سه ټیک تا مور ډیر څه کوي په کور کې اوم تاسو دی خو زه ویم چې په دې کې اوم بلکې مارکینګ پکار دی ایگزام غسل پکار دی چې دا کس په سیویک ایجوکیشن باندې سونه پویږي سونه نه پویږي دا زمونږ کې چې ډیر زیات یو میسنګ الیمنٹ او مخکې به هو دا اوس نشته دا مخکې به چې کله مونږ سکول نه کول چې زمونږ به کیریکټر بلډینګ پیریډز په کانوینټ کې حالانکه مونږ بورډینګونو کیو زمونږ به کیریکټر بلډینګ کېده هغه کې به سو هاو ټو بی کلین هاو ټو بی ګډ how to say thank you how to say please کنه چې ډیسپلین او دا کنټرول هر څه لاین بسنګ جوړه بل بسنګ ته اهمیت ورکې دا ټول چې دا موږ ته خیال شوی وو دا نه چې موږ الهي راغلي دي کنه چې دا ټول یو هاف ټو ایجوکیټ د سیستم دغه شان دي ډیر خبره تاسو کړله او دا په کار د ځکه کومه دا د سوسایټي دا سیده چې لکه اوس نن موږ شروع نکو نو سبب زموږ څنګه به کوي کنه لکه نن ما تاسو ناسو په دې باندې خبره کوو نو کدی اوس نه د سکول لیول باندې تاسو خبرو کوي چې اوس نه شروع کینو ما خیال زموږ آینده چې کوم نه کوم چې کمینګ کم جنریشن دی نو هغه به اټ لیست په دې او سوسایټي هم د دې نه جوړیږي لکه یو بل خبره کوم کنه کله تایم کنه چې لکه موږ غند غورځو لایک کنه غټ ګاډي کې وزناسته ما او چې خوراکو کم ډز هغه به ورځوي بالکل ما روزه کې پروګرام کو نو از اکثر چې د جماعت بو شنو کتاو دی بلوریا باندې داسې زی کنه نو هغه زی جوړ شوی دی نو اغل ته کې با اکثر نه د خوراک رو جماعت چې بشو هغه باکسز او غندو بوتلز او هغه ارسه بپراتو کنه لکه دا او تاسو به موږ سونه زینو تلاش واری او کزه د سموکینګ والی سره هم داسې دغه نه چې لګا ته کوم ځای کې سموکینګ کول شي کوم ځای کې نشي کول کوم ځای کې تعالی پکار دي دا ټول خبرې دي چې لګا دا دی یو خي معاشري د پاره او معاشره جوړیږي د خلکو نه بالکل جی کنه ها دا راته چې کوکینګ د درځي لګ به خبرې لایټ موډ ته یو سم بالکل راځي راته با اوس خو رانه ایر شوی دی خاطر درته نو صبر خه تیارول جی ما به هر څه جوړول ما به هر څه داسې جوړول چې شروع کې ریممبرز موږ به یو کمپټیشن د نه لکه ینګ مدرز چې به وکنه چې لکه یو کمپټیشن به چې زما د زوی برث زه به دا داسې زونه جوړم بیا بل د نیکسټ پرسن هغه به دا خیال چې دې دا جوړ کړی دې زه به دې نه ښه جوړم نو کوکینګ خوراله جی ډېر زیات پراته او ډېر شوق مې رښتیا خبره ده جی هغې نه پس سیاست هر څه هیر کنه هر څه را یوړل جی لیټرلی هغه کې اوس خو ټایم نه ملاويږي یقینو کې اوس خو ټایم داس نه ملاويږي چې بنده کور ته لاړ شي نه هغه پکټ سملما پرته سوچ کوم چې ښه سبا خریدا دا پلان دي سیاست چې واز نه دی جی اگین دا سیول سوسایټي کې کوم اکټیویزم دي داوم په خپل دام ډېر ټایم اخلي بالکل ټایم دا شي دی چې مخکې به ما جی شروع کې زمونږ چې کله I'll say 20 years back دا پیزاز نوی وجي دا اوس هر څوک لکه هر ځای کې هر یو کارنر باندې نو هغه مونږ په کور کې بیکول اوکي I mean لکه literally داسې څونه به چې تاسو هغه فروټ پیزا هم چې خوړلې ده خوړلې مې ده چرته ما دبئی کې دلته مې نه خاصه کې اوکي ما چاینا کې خوړلې و او بیا چې کینیډا ته لاړم نو زما چې کوم ملګری واغي پیزا هغه پیزا کې کار کړو هغه ته پته څنګه تیاریږي نو ما هغه چې تماله دا مې ما فروټ پیزا خوړل ډیره مزداري تماله هغه چې هغه کو ناغه سم لرګي واخ نه اوس خورم څنګه کنه خو هغه سينو خو چې دوبۍ کې ملاويږي چې بیا چې تک ټرای کوم دا نظر خو پیزا د غوښه والا زیات خسته کنه چکن والا مینس والا ما دا خیال دی پرسنلی نو ما چاینا او بالکل هغه خو هغه انګریډینټس او ټیسټ دونه مزیدار او ما د پاله څنګه چې تا موږ بدل دغه سویټس بیا خورو کنه یا د موږ دغه کو نو هغه ما ټرای کړو نو ډیر مزیدار ها دا راته وای چې تاسو بچو کې اوس تاسو ګوري سپارک د سیاست حواله سره یا بالکل نه جی پکې زلي ونه هم اوټ شوی ما روته ما not really هغه بالکل نشته انټرست نه هغه خو میبي I don't know که رستو ډاون د لاین رستو چې ژوند ول خدای ور کړی ان شاء الله نو کله تاسو ویل زما خورم نه کنه نو تا هغه ته نه وی چې زما لایف ته نه زیات ریلیکس ده تاسو کې لګي دا څه چې اکثره نه خلک چې د اساسو غوندي بيزي نو بیا فیملی فنکشنز کوم دون اویلیبل نه کله لیټ کله سیدا نه چې اوس هغه ټول د شي دي هغه ټول د بس they have reconciled چې دا اوس
دا تلې ده دا اوس واپس نشي راتلی صحیح ده. دلته کې زه دا تاسو کوم څنګه چې تاسو د واده نه پس خپل ایجوکیشن بیا د هغې نه پس کار بیا فیملی لوک آفټر کول ګنه اکثره ښځې دا وایي چې موږ نه مینج کیږي نه یا چې کوم فیملی د هغه دا وایي چې نه 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 واده چې دوی کو بچي دوی ښځه خو بس بیا ښځه بیا مخکې څه نشي کولی. ستاسو نه اورېدل غواړم چې تاسو دې څه وایي. چې الله کرم دی شکر دی جی ما سره هیلپ شته لکه کور کې الحمدلله زما بچي مسلوي دي د خیره ماشاءالله خو از بیا هم که نه نو نه چې اوشي پوره شي الحمدلله جی سپورټ ما سره ډېر داسې دی چې شکر د کور کې کور ساتلو والا خلک شته او جی الحمدلله حالانکه الله ډېر کرم دی کني که زما د لایف پارټنر څومره سپورټ پکار وي دی کې سپورټ خو جی ډېر پکار پدې چې لکه تاسو د کور دننه تاسو سټرونګ یې نو تاسو بیا دنیا هډ اون اغستې شي لکه لیټرلی شکر دی اوس هغه سپورټ ما سره اوس شته خو لاس کاله مخکې نو اټ واز ویری ډیفیکلټ ځکه چې لکه چې تاسو یو کار کول غواړئ او تاسو ډیډ سیټ چې دا به کوم او د مخکې تاسو کانستنټلی بیریکیډز راځي نه او هغه راځي د کور نه کنه یا بدی ښکارې خلک بسوي ایگزیکټلی جی نو ډیر فرق هغه چې د خپل کالیګز ته ګورم چې کم هغه وخت سره هغې سره سپورټ نو هغې یقینا ډېر مخکې دي د هغې سفر ستاسو نه قدرې اسان او ستاسو زیات ټکوم بهر تاسو جنګېدی هم کور کې تاسو خلک نو هغه بیا ډېر زیات ګران یو سفر وي بټ تاسو ثابته کړه نن تاسو ناست یې نن خلک تاسو ګوري تاسو خپلې هلې ځلې کړي سو دا ټول نه غټه کامیابي چې یو خلک وایي یو خلک ثابته کړي اکشن الله ډېر کرم دی نو دا ډېره زیاته خوشحاله شم چې تاسو راغلی کامیاب اوسئ ځکه چې زموږ پښتنو مېرمنو ته ایون اورال پاکستان کې ټولو ته ډېر زیات ضرورت دی د سپورټ ضرورت دی هغې دپاره د کار کوونو ډېر زیات ضرورت دی او د سیول سوسایټي ویلي سره چې تاسو کوم خبرو کې کار چې ګورنمنټ او په دې باندې واقعي دا سیریس ولې په دې باندې کار وشي ډېره زیاته ضروري ده که نه ډېره زیاته مننه تھینک یو کور ودان مننه لیدونکو مې سره ورکوټ شاندمالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره داسې جرنلسټ داسې انکر داسې ریسرچر ناست دی چې هغه د ډېر ښایسته ځای سره تعلق دی او هغه د سیدو شریف سوات د هغې نه علاوه د ده سفر ډېر مزدار دی دی راغل دی او د ریډیو کې چې دی څلور کاله کار کړی او صرف کار یې نه دی کړی اوارډ یې مې زن انکر ګټلی دی په هغې به ورسره زه خبرې کوم ما سره دا وخت ناست دی په پروګرام کې نوید جاوید ستړي مشئ ډیره مننه څنګه یې نوید تاسو ښه یې جي جزاک الله اوکې نوید د پښتو هغه چینل کې کار کوو چې کوم وخت زه هلته کې وم نو خو زموږ ملاقات نه وشي خو موږ کلیږو ځکه چې موږ یو سکرین شیر کړی دی یو ځای نوید اول خدا راته وایه چې تاسو کوهاټ د سوات نه کوهاټ کې څنګه سبق ویلی دی تا زمونږ بس اصل کې داسې ده چې ابایي وطن چې دی هغه کوهاټ دی خو زمونږ فیملی د ډېر وخت نه هلته مایګریټ شوي دي سوات ته تیر را روان د 3-4 جنریشن نه مونږ په سوات کې یو سوات کې او سوات بالکل زما مور ده زه ورته مور وایم ځکه چې زه په سوات کې رالوی شوی یم او د سوات سیند کې او د سوات په ښایسته ښایسته ځایونو کې سره یادونه دي بچپن دی او کوهاټ ته بیا ولې لاړئ کوهاټ ته چونکې زما هلته کې ایډمیشن وشو هغه وخت کې چونکې بی بی آنرز ډیګري وه زما او یو ابایي وطن و نو د یونیورسټۍ سبق د هغه وخت کې چونکې د بد مرغه سوات کې له یونیورسټي نه وه جوړه شوې نو زه هلته لاړم یونیورسټي کې سبق مې وی او ډیګري مې د هغه ځای نه چې دی نو کمپلیټ کړله نو بیا د هغې نه بعد او فیملی سوات کې ولا نو مطلب تاسو هغه اوس هم سوات سیدو شریف کې دي ښه اوس هم هلته کې ښه نوید تا راته وایي چې ریډیو ته څنګه راغی شوبز ته څنګه راغی ولې دې ډیسایډ کړه چې شوبز ته راشي نجیبه اصل کې خبره داسې ده یو خو زه به دا ووایم چې زمونږ چې کله واړه یو یا سبق وایو یا سکولینګ کې یو نو زمونږ سکیل اسسمنټ نه وي او خو زه په دې کې ځان ډېر زیات لکی ګڼم ډېر یو خوش قسمته ځان ګڼم چې ما ته ډېر ښه استادان ملو شوي چونکې یونیورسټي کې مې سبق وی نو کوشش مې دا و چې د یونیورسټي فیس ځان له پیدا کړم نو په هغه وخت کې ریډیو پاکستان یوه څانګه په کوهاټ کې چې دی نو هغه کولاوه کړې وه هلته لایق زاده لایق صاحب ډېر لوی نوم زموږ ډېر ښه شاعر ماشاءالله لایق صاحب یو ډېر دروند مشر دی بالکل
نو د هغې سره هلته ملاقات شو عبدالمجید بلوچ صاحب و هغې ما ته ووایي چې بچیه ستا اواز خو جوړ د ریډیو دپاره دی او ما چېرته د خوند خبره چې ریډیو آن کړی نو نو هغه ځای کې جاب سٹارټ شو هغې زما ګرومینګ سٹارټ که تلفظ یې راته وخو پښتو ویل یې راته وخو د اردو پروګرام را سره غزل رنګ هغې کې را باندې عبدالمجید بلوچ صاحب زموږ یو ډېر قابل او بهترین هغه اوس او خوند خبره ده چې هغه وخت کې پروډیوسر او نن سبا خپله سټیشن ډایرکټر دی ریډیو په هغه څانګه کې ریډیو ګران کار دی که آسان کار دی ریډیو ټولو کې ګران کار به ورته زه دا ووایم ولې په هغې کې دا دی چې ته به هر ورډ له چې دی که نه هغې له به فیلینګ ورکې فیلینګ به هم ورکې داسې به ورکې چې بل کس هغه ویژولایز کړي بل یو دا و چې زما د پروګرام هغه ټیمپو هم داسې وه چې په هغې کې مطلب غزل سره او احساسات او جذباتو د دې سره د شپې 9 تر 10 پورې به ښه ستاسو پروګرام صحیح ده نو یې به غزل پښتو غزلې به وي اردو غزلې به وي په هفته کې به 2 ورځې یو ورځ به اردو کې او بیا یو ورځ به پښتو کې او بیا یو ورځ به هندکو کې نو ایم بایلینګول ښه ډېر ښه نو اکثرا چې په ریډیو کې نو شعر لایک صاحب سره د شعر شاعري شوق دی اوس د کړي دی آی مین لایک شعر به دی شعرونه د خوند خبره ده چې شعرونه ماته یادېږي نه لکه زما لکه ستاسو خو بس یو نیم نظم داسې و چې هغې به اکثر ډیمانډ زیات راتو نو د پبلک په ډیمانډ باندې د اډینس په ډیمانډ باندې هغه داسې شو چې ماته یاد شو خو هغه ما په خپل هم ریډیو کې کار کړی دی ما ریډیو پاکستان کې چې کار کوو زما د ډرامې حوالې سره چې ځکه چې په ریډیو کې لکه زموږ خو اکیډمي څنګه تا وي چې داسې شته دی نه چې سړي په هغې کې ته زده کړو کې ایکټینګ دی که هغه اینکرینګ دی نو ما چې په کله خپل سینیر شازما حلیم او صاحبه او ورسره چې کوم دی نو شاه بي دا چې ما کتل نو ما به د دې ډایلاګ ډیلیوري څومره ښه ده د سټریس او پاس څومره ښه دی نو ما به تاسو چېرته ځای کوو موږ ریډیو کې کار کړی دی بالکل جی لکه څنګه چې تا وایي چې ته به په خپل اواز کې ایکسپریشن ورکړې نو ما وایي ښه نو هغه ټایم کې بیا ما ریکویسټ وکړو چې یاره تاسو کله ډرامې ډېرې کمې کېږي ځکه د هغې دونه بجټ د ریډیو پاکستان ته به دومره ونه نو کله هم چې ډرامه کېږي نو ما ته به وایي زه به فري به راځم خو زه به دا ایکسپیرینس غواړم چې زه نو زما تقریبا یو 14 ډرامې هلته وکړي او هغې ما سره ډېر هیلپ وکړو ډېر ښه ممتاز علي شاه باچا به چې و هغې کې اوس یو ډرامه کې خو سید سردار بادشاه صاحب هم وکړل داسې سینیر اکټرز به چې کوم نو ما هغې نه ډېره زده کړه هغې کې وکړه بیا چې زه افغانستان ته لاړم نو زما پروګرام شروع کې څه ټایم او زه خو ورکول کوم نو مې زه خو تنګېږم دلته دې کمپاونډ کې زه بس کوم نو ما ریډیو کې یو پروګرام شروع کړو 2 غنټې صحیح او نو هغې کې به چې دی ماله به چې خوند راکو کنه چې خلکو به کالز کول ما به یې سره خبرې کولې سانګز یې پلی کو خو یو شی چې کمی و کنه ما به هغه خپله نشو پلی کړو ما سره به یو کس انجینیر به ناست و چې یې پلی کو تا به څنګه کوم ریډیو پاکستان سټرکچر خو داسې و چې هلته کې به هغې زموږ سره به هم سټوډیو انجینیر به و هغه به و هغه به زموږ سره خو د هغې نه بعد بیا پینل هم اپریټ کول هغه هم چونکې اسانه شوه او هغې کې بیا زیات خوند به کوو ډېره سړی خپل اختیار سره یې که خپل اختیار سره لګیا یو بله غټه خبره ده د ریډیو د خوند خبره ده چې کم کس په ریډیو باندې پروګرام کوي یا د ریډیو سره تړلی وي نو دی چې کله چېرته ښه موسم وي یا چېرته ښه نو دی د ځان سره خبرې کوي مونولاګ او هغه شی دی بیا مطلب دا چې پرسیو کوي او هغه شان بیا د ډیلیور کولو کوشش کوي نو یقین کوئ چې بیسیکلی د ریډیو او د مایک چې دی نو د دې بیا هغه خبره ده چې او سکرین ته بیا رالی ټلویزیون ته سکرین ته بیا داسې شو چې زه زما ډیګري مکمل شوه د اسلام آباد د غټ ښار مخه مو وکړه نو په هغې کې ړومبی زما جاب چې هغه هم د آواز او د خبرو سره آی وی آرز به مې ریکارډ کول او هیلپ لاین باندې مو د یو ټیلیکام کمپني سره د هغې نه پس بیا چونکې ټیلیکام کې سلم راغی نو ما وی چې اوس دا بیا مطلب دلته حالات خرابېږي نو بیا ما د ټلویزیون مخه وکړه نو بیا هغې کې هغوی چونکې ماله یو ډېر ښه پلیټفارم راکړه ماله یو اوپن هینډ راکړه هلته نه زما ډېره زده کړه وشوه د پروډکشن نه ونیسه تقریبا راوند اباؤټ 5 years 5 years صحیح ده 4 to 5 years as an anchor as a producer as a content creator ډېر ښه لکه ټول زده کړه او ایکسپیرینس هغې کې زما ډېر دغه شو بیا د هغه ځای نه مخ چونکې انسان کوشش دا وي چې زه مخ په وړاندې لاړ شم زما لرنینګ دغه دې سټارټ وي نو بیا د هغې نه پس چې دی نو مین سټریم میډیا ته راغلم بیا اوس چې دی نو د پاکستان یو غټ
موست لیډینګ ګروپ دی هغې سره کار کوم او یو ډېر مشهور زه به وایم دوی جیو کې وي د سلیم صافي صاحب سره د هغې ریسرچر د هغې د پروګرام او پروډیوسر دی ایز ا پروډیوسر هم هغې سره کوارډینیټر بس کلیکټیو کار کوو خو سلیم صافي چونکې هی از ا ویری ګریټ مین او بل لارې چې زما یو مشر رور او یو ښه استاد زه ځکه وایم بار چې زه ماته ډېر ښه استادان میلاو دي او بل لارې چې صافي صاحب خو چونکې یو ډېر مطلب یو ډېر باریک او بهترین نظر لري نو همیشه کوشش دی چې د دې نه زیات نه زیات زده کم او اوس راوند اباوټ زوی سره زما د شپږم کال دی ډېر ښه نو الحمدلله چې اسه ورته وایي چې حقیقت دنیا او د پاکستان چې زمونږ څومره ادارې کار کوي څنګه سټرکچر دی نو په هغې کې نالج کې ډېر زیات اضافه وشوه څونه هم د پاکستان ټاپ ټیر پالیټیشنز دي هغې سره د خبرو اترو د هغې د کتو یا صافي صاحب نو هغه مطلب ځان نه مو خبره چې یو سپنج جوړ کړی چې څونه زیات ابزارب کولی شي ابزرو کا ابزارب کا او بیا انشاءالله ان فیوچر کې چې هغه څه شکل اختیار کوي د هغې دپاره پلانینګ الله یو پلانینګ د الله یو پلانینګ یو د انسان یې که نه ښه صحیح ده ښه نوید دا راته ووایه چې جرنالیزم کې بیا ریسرچ کول که نه څونه سخت کار دی ریسرچ کول او زه به دا ووایم ریسرچ خو بیسیکلی دوه ټایپ دی که نه یو پرایمري دی یو سیکنډري دی او نن سبا خو ټرینډ داسې دی چې هغه پرایمري ریسرچ خو بالکل ختم دی هر چېرته تاسو لاړ شئ نو یو قسم لکه سیکنډري ریسرچ رواني د هغې غټه وجه دا ده چې هغه د سوشل میډیا د وجه نه مونږ ته لږ ایکسپلین هم که نه چې پرایمري دا دی چې اوس لکه یو واقع وشوه یو انسیډنټ وشو ته لاړې هغه ځای کې ته پخپله یو شی انویسټیګیټ کو خبرې دې وکړې فون دې میلاو کړل ډایرکټ ته انوالو بل سیکنډري دا دی چې یو کس کوټ کړه او ما د هغه نه کاپی که یا کاپی پیسټ ورته ووایه سمپل اوکې زیاتره ها دا راته زموږ اکثره ځوانان که هغه په جرنالیزم کې دغه یعنې هغې دا وایي چېرې به زه راشم او زه زما د یو نوم وشي او زه د یو برانډ جوړ شم دغه داسې خبرې دي چې دونه کلونه به دلته کار کوم دونه کلونه به دلته کار کوم لکه تاسو وایي چې ما ایز ا پروډیوسر هم کار وکړو ما ایز ا اینکر هم کار وکړو زه شپږ وکاله کېږي چې صافي صاحب سره چې دی یم نو هغه هم زما یو ایکسپیرینس دی ستاسو په سوچ کې د نورو خلکو ځوانانو په سوچ کې فرق دی دا ولې فرق مین دا دی زه خو لکه دا وایم چې یو خو زمونږ ایجوکیشن سیسټم چې دی که نه هغې ډېر مطلب ښه نه دی یو خو زمونږ سره آپشنز ډېر کم دي یا ډاکټر دی یا انجینیر دی یا سیول سروسز دي په دې کې دا کوم آرټ دا سایډ چې دی که نه دا بالکل اګنورډ دی ټیک ده د هغې او دا زمونږ مین ریزن هم دی لکه یو فارن سټوډنټ کې او یو د تھرډ ورلډ کنټري سټوډنټ کې ډفرنس هم دا دی چې هغه چې کله اے لیولز نه پس خپله پروفیشنل ډیګري وکړي بیا 3 کاله په هغې کې ریلیونټ ایکسپیرینس وکړي بیا ماسټرز کوي زمونږ مصیبت دا وي چې میټرک په یو څه کي اف ایس سی په بل څه کي جاب په بل څه کي ماسټرز په بل څه کي نو ټول عمر یو لکه مطلب لاره موږ ته معلومه نه او په بلو مطلب دا بله خبره چې لکه زه خپله دا وایم چې د ماشومانو او د نوي کل یا د را روان یوت چې ځکه نن سبا د دنیا ډېره پروفیشنل شوې ده په هر شي کې مطلب ډېر زیات پرمختګ شوی دی نو هغې کې ضروري دا ده چې منګه سکل اسسمنٹ ایٹ لیست شروع کو په کالج او په میډ لیول ایون بهر ملکونو کې د سکول لیول نه غي ته پته چې دا ماشوم سپورتس کې خره دا په کم سبجیکټ کې خره او ماغي کې بیا هغه بیا خپل فیلډ اختیار کوي هغه بیا لایف انجوای کوي هم خپل پروفیشن هم انجوای کوي او هغه کې ډیر تکرار هغه چې کله خپل میډ 40s تر رسي لکه اوس زبدا و ما چې زه خپل میډ 30s کې ما لکه زما د کرییر هغه میډ دی نو تر اوسه پورې مطلب ډیفرنٹ ایکسپیرینسز نه بعد بیا خو زله کې ځان په دې باندې ګړم چوکې زه په یونیورسيټي کې هم نو لایک صاحب ما ته دا وایي چې بچیا ستا اواز او ستا اپیرنس چې دی اټس میډ فور میډیا ته بل خوا لاړ نه شي نو دا هغه ښه استادانو دا یوه فایده وي لکیلیږه نه خو هر چاته داسې نه میلاوي خو هر چاته داسې نه میلاویږي بله ده لکه اوس میډیا دی ډېر خلک ماس کمیونیکیشن کوي خو په میډیا کې خو بلا فیلډز دي که نه په دې کې ریسرچ دی پریزنټیشن ډپارټمنټ دی کانټینټ کریشن دی سیټ ډیزایننګ دی ایډیټنګ دی لکه بلا شیان دي پکې زه بیا دا پکار ده زه خپله دا وایم چې هغه کسان کم د میډیا سره شوق ساتي یا هغه دا ګڼي چې یاره په ما کې د میډیا والا سکلز دي
نو هغې ته پکار ده چې اول خپل ځان هنډ کړي چې آیا زما دا ذهن په څه کې ډېر ښه کار کوي ما له کم کار پکې ډېر خوند راکوي صحیح نو هغه فیلډ چې هغه بیا سپیسیفای کړي ځان کنفاین کړي هغې دپاره او نو په ټایم هغې کې ورکړي بیا هغې مهنت کې ورکړي انسان داسې ته نه چې پرمختګ میلاو شي او بل لارې چې هغه ستا شوق هم وي نو چې ظاهري خبره ستا یو شي کې پیشن وي شوق وي او بیا تا هغه خپل پروفیشن جوړ کړي نو هغه بیا پتا برډنایز کېږي نه هغه کار لکه بیا انسان انجوای کوي صحیح ده نو داسې هر فیلډ کې زوام شي نوید دا راته وایي چې څنګه تاسو چې ریډیو کې مې کار کو نو هغه یو غزل یو میوزیک پروګرام او بیا چې کوم پروګرام تاسو په پښتو چینل کې کړی نو هغه کې هم تاسو لکه د مزغو سټاک لکه زیاتره was a comedy. او سونګ اون ډیماند ټایپ یو نه هغه بیسیکلی فن گیم شو او نه دا خو گیم شو نور چې کوم ورسري تا کوم نور د کی تاسو دغه چې کوم دي د میوزیک پروګرامز هم کړیو کنه کې لایف شوز هم کنه چې سونګ اون ډیماند صرف د مزغو سټک خبره نه کوم کنه ډیفرنٹ پروګرامز تاسو کوم کړی کنه نو د اغه نه راتل نیوز تا چې بالکل یو ډرای فیلډ دی کنه نو څنګه را لې بیکم گری مطلب لاول انسان کلرفول چې جرنالیزم تراشي نو د لایف مکمل گری شي او بیا د ټول دا وایي بچره د استاد د مخ د مسکا شوا یا سیریسلی ستا په وختو کې هسپیټل لګیدل دا ولي نو هغه ظاهري خبره ده نه سنګه دي سلیکټ کړي کوم ما ته خو څنګه صافي څه ما باندې ډیری واسي وکړي چې راته دوته مې دا خوش دا ډرای دا زما فیلډ نه ده هغه اصل کې د تاسو د جيبه لکه د بده زبدا وایم د بده مرغه چې کومګه وګورو زمونږ لکه آرټ سایت چې ده ټیک شو تاسو سورم زمونږ د هغه آرټستان کم چې صدارتي اوارډونه غوي اغستي جی هغه په کم حال لاړل دنیا دا آیا په غي باندې د ریاست یا د حکومتونو سره سرپرستی و نه بل دا چې زمونږ په معاشره کې د اکسپټیبিলিټي سونه و دا ټول شیزونو به زبې پریشان کول ماته بکلیک کېدل اولو چې د آرټ سره د کریټیویټي سره لگاو او بیا او خبره ده چې زموږ سره غدل ته پاتې مدري شیان دي یو کانسپیریسی تھیریز یو پالیټکس او یو کرکټ نو ما چې خدای دا چې په دې درې واړو کې اوس لکه کریئر دې ته شفت کا د دې نه مخکې چې موږ بیا دا سوچ کوو چې را وخت مضایع کا او سرویسز به ورکړل او بیا ګیلې مانی شروع کوم نو بهتره ده چې د وسه زینه زه او داسې فیلډ وادم کړی دی نوید الحمدلله سو ماشومان دي تاسو زما د خیره دوا ماشومان دي یو ماشومه ده یو ماشوم دی ډیر ښه دا راته چې کتابونه لولي ریډینګ کې او ریډینګ کوم کوم قسمه کتابونه زیاتره وې نن سبا شو کې یا صافي سے بیا داسې بل کوم مشر دغه کوي سجستی کنه خپل سلیکټ کې چیرې دا کتاب به ویم کتاب په خپل چويس باندې رالم او مطلب دا وزه نه وامه چې زه بالکل هغه یو کتاب ته ون خلم او بالکل زما کوشش دا می چې په کتاب کې هم کوم سلیکشن او لکه ټایم بچ کم نو پاره کې زنی هغه پکې کې زنی پکې پریدي بزنس سره ریلیټډ قتل او نن سبا شنه پولیټیکل کم چې بیا زمونږ غټ د سینیئر موست پولیټیشنز دي هغه چې کوم کتابونه لیکلي دي نو هغه کتابونه ګورم او لاست بک چې دی نو between dreams and reality سرتاج عزیز صاحب یو ډېر ښایسته کتاب لیکلی دی او ډېر ښه بک دی نو څه دي پکې هغې کې ښه موږ نه دی کتاب کې مختلف واقعات دي په کم ځای کې مونږ لیکنس دی په کم ځای کې مونږ صرف شیزونه ویژوالایز کوو مطلب بیسیکلی د بک هغه ټایټل نه پته لګي چې between dreams and realities صحیح چې زمونږ ریالټي کې یو دغه کې نو هغې کې مختلف واقعات او مطلب مختلف ادوار کې چې کم دغه تیروتی دي داغه حواله سره پاغه باندې نوی ثانک یو سو مچ تاسو راغلی کامیاب اوسئ تاسو یو ډیره ښه اضافه زمونږ د پښتو انډستری او صحافت طرف ته نو تاسو دی الله کامیاب ډیره مننه جی ثانک یو سو مچ ثانکس فار د اکنالجمنت تاسو د ټیم او د هم پښتون چې هغه زما د لګ ډیر چې کوم سټرګل لې لګ نه ډیر سټرګل ډیر سټرګل دی تاسو مال بلنه راکړه ډیره مننه ثانک یو ژوند دی اوسې ثانک یو لیدونکو دې سره اوس یو ورکوټ شان د مالم د مين ورس راستانه کیږي دما تاسو کینه نوې ته چرته لاړې نو 2000
لیدونکو ښه راغلاست په خیر راغلی. نو څنګه و زموږ نننی پروګرام زبردست و که نه ځکه چې هغې کې مونږ دا وکتل چې یو فیمیل او هغه غواړي د هغې اراده چې هغه پخوي او هغه داسې یو فیلډ ته راځي چې د هغې ایکسپیرینس پکې نه وي خو کله چې هغه هغې کې راشي او هغه ځان له یو مقام جوړوي هرډلز راځي پرابلم راځي ځکه چې په دنیا کې داسې هیڅ نه دي چې هغه په اسانۍ باندې تاسو لاس راوړئ او شارټ کټ چې کوم خلک اخلي هغه شارټ کټ بیا لانګ ټرم دپاره نه ځکه چې دا سټپ بای سټپ چې کله تاسو کامیابي حاصلوئ که نه نو د هغې فایده چې تاسو یو ایکسپیرینس راځي او تاسو یو کریکټر بلډ اپ کیږي لیایي تاسو زده کړه کیږي کوم هرډلز کوم پرابلم چې دغه سفر هغه کوم سفر چې تاسو کوئ د خپل ګول طرف ته هغه راځي سټپ بای سټپ نو هغې نه تاسو زده کړه هم کوئ هغه ستاسو په شخصیت کې بیا ښکارېږي هغه ستاسو په خبرو کې بیا ښکارېږي نو لیدونکو کله هم خپل زړه مو ورکوټې کوئ کله خپله حوصله د لاسه مو ورکوئ چې سم تاسو ځان دپاره ټاکلي اول خو په خپله په هغې باندې خپله اراده کلکه وساتئ او بیا توکل په الله باندې ځئ پرابلم به راځي ټایم به لي خو هغه چې ستاسو دپاره ښه وي او ستاسو ښېګړه پکې هغه کار خامخا کیږي او تاسو مخ په وړاندې ځي دا خو کیدای نه چې تاسو محنت وکړئ او تاسو کامیابي نصیب نشي لږ ټایم لګي ځکه چې هغې کې هم د الله څه نه څه مسلې هتي لیدونکو دا اوس زموږ نننۍ په خیر پښتونخوا خپرونه یقینا ستاسو به خوښه شوي انشاءالله بل اپیسوډ کې به بیا تاسو موږ په هم پښتو ون باندې ګورئ بیا به ستاسو سره ملګري خو اوس ماله اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم کوشش وکړئ چې نن سم ښه کار کولی شي که چاله سمایل ورکولی شي که چاته ښه خبره کولی شي او که چا ته یوه ښه مشوره ورکولی شي سو ډو دیټ صحیح ښه به فیل کوئ نو الله پامان